الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. مخکې ابطال د شرک شو او دې رکوع کې اثبات توحید د الله تعالی دی او ادله د وحدانیت ذکر کوي. وقال الله حکم کړی دی الله تعالی لا تتخذوا الهین منی سے تاسو دو خدایان انما هو اله واحد بشک معبود برق یو الله دی فإياي فارهبون وله ما في السماوات والارض. دا اول دلیل دی پوښې وکړه دی الله لره ملکیت آسمانونو دی او د ځمکې دی وله الدین واسبا او د دې الله د پاره عبادت ته همیشه د عبادت اهل او مستحق څوک دی یو الله دی. واسب په معنا د دایم سره په معنا د دایب سره په معنا د ابدا سره واسبا دائما دائبا ابدا اپ غیر الله تتقون وما بكم من نعمت فمن الله. هغه نعمتونه چې دی پتا سو دا طرف د الله نه دي. ثم اذا مسكم الضر بیا چې ورچیږي تاسو تکلیف فإلیه تجأرون دی الله تاسو فریاد کوي. ټول نعمتونه د جانب د الله نه دي. که تکلیف تاسو ته ورسیږي نو چاته आवाज کوي یو الله ته. ثم اذا كشف الضر عنكم کله چې تاسو نه لري کې الله تعالی تکلیف لرا اذا فريق منكم بربهم يشركون بیا یو ډله تاسو نه د خپل رب سره شرک شروع کی. د څه د وجه نه شرک کوي لیکفروا چې دی ناشکري وکي بما دا نعمتونو آتیناهم چې مونږ ورکړي دي تا فتمتعوا ای کفارو پیدا حاصل کوي د دنیا پسو فتعلمون ډېر زردا چې تاسو به پوه شئ په خپل عاقبت. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. یو دو شکایتونه الله تعالی د دې مشرکانو نه کوي او د دې صفات قبیحه بیانوي. یو دا چې دې خپل بوتانو لا حصے مقرر کړی دي خیال کړه او بل دا چې الله لري چې کوم نه لونه مقرر کړی دي. دا دوه عیبونه الله تعالی د مشرکانو بیانوي. ويجعلون لما لا يعلمون دوی ګرځي د پاره داغه چیزونو چې دوی ته په علم نشته دي. یعنی د خپل معبودانو د پاره څه ګرځي نصیبا برخه مما رزقناهم دا غمال نه چې مونږ ورکړې دي تا. مال دوه حصے کې یو حصہ خپل بوتانو لور کوي او بل حصہ الله ته. الله زما د قسمی په ذات فل باندې لا تسالون عما کنتم تفترون. تاسو نه پته پوس کی دا معبودانو چې تاسو جوړوي. ويجعلون لله البنات او دوی جوړي الله لره لونه. خیال کړه کنه چې دا د الله لونه دي فرشتو ته سوي لونه د الله سبحانه پاک دی الله تعالی د شرکیاتنا ولهم ما یشتهون. ادي مقرر کوي د ځان د پاره هغه الکان چې د دې خوښ دي. د ځان د پاره څوک مقرر کوي الکان او لونه چې کوم نه الله لره مقرر کوي ځان له پالکانو خوشحالي. وإذا بشر أحدهم هر کله چې زیره ورکړي شي یو د دې تابلون صاحب په جنۍ سره. کله چې د جاهلیت په دور کې به یو الک د یو سړي په جنۍ وشوله نه د مخ به تک تور شو زول وجو ګرځي مخ د مسودن تک تور د ډېر غم د وجنه وهو کظیم حالانکه د ډک وي د غوسینا ډک شي. الله ته غوسه پیدا شي چې لاغه مال د لور را کول. یتوارا من القوم له پټیږي د خلقونه اجري جمعات ته نه راوځي من سوء ما بشر به د وجه د بد خبره داغه شیز نه چې دې ته پیځره ورکړې شوی دی چې بیا به خلق پیغور راکړي چې دلغونده کې لور دی راوړې ده وښه وکړي. ایوم تکو الاتو او بیا څه کوي ایوم تکو آیا اوساتی دی جنای لرا علاهون سره د ذلتنا په دې سوچ کې پروتي چهره ژوندۍ وساتم کمړای کما
ام یدسو یا پټه کې دی لرا په تورا په خاورو کې دی با رسمي سکو لکه څنګه چې اندوان رسمي ستی کوي جناکۍ چې کم دینو هغه شي دی به څه چل کاو دی به ژوندی په قبرونو کې خاخولي الله خبردار شي سا ما يحكمون ډیر بدترین دی هغه چې دی فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة د پاره دا کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل السوء د دې لپاره هغه صفات قبیحه دي خیال کړه لکه عادات قبیحه دي د کفارو د لپاره عادات قبیحه دي یو د عادات قبیحونه دا چې په لور باندې خپکیږي او بیا د غلورو ژوندۍ خخی ولله المثل الاعلى د الله د لپاره صفات کامله دي مثل الاعلى خیال کړه مراد نه صفات څه دي عالیه دي وهو العزيز الحكيم او الله تعالی خاوند عزت او د حکمت ولو يؤاخذ الله الناس کوونی چې الله دا مذمت مشرکین دي کوونی چې الله تعالی د خلق لرا په سبب د ظلم خپل سره ما ترک علیها من دابه قریبا دي په مخدز مکه باندې یو د شا خاوند کله عذاب ور کوي ظالمانو نه پزمکه باندې با یو د شا خاوند پاتې نشي ولكن يؤخرهم الله تاخير ور کوي دی انسانانو ته علاج مسمى تر نیټه مقرره پوری فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون غرزي الله لرا هغه شذونه چې دی بدګنی الله لونه چې کم دینو سکه مقرر کوي وتصفو السنتهم بیان کوي جبه د الکذب د دروغو دا د دروغو خبرې کوي چې د ملائکه د الله لونه دي بیان کوي جبه د دروغو ان لهم الحسنى چې د دې لپاره خوشاله دي الکان د دې لپاره مقرر دي لا جرم خامخ ان لهم النار د دې لپاره څه دی ور د جهنم دی وانهم مفرطون ادي بغړندې کړلې شي ور د جهنم ته مفرط معنا غړندې کړلې شي یو مفرط ته مفرط معنا تیزون کې تالله زما د قسمی په ذات خپل باندې لقد ارسلنا الى من قبلك مونږ استاجر علی ګلی دي مخکنو امتونو ته فزین لهم الشیطان اعمالهم خیشته کړو دغه امتونو ته شیطان اعمال د دی په هو ولیهم اليوم دغه شیطان ملګری د دې ننوم دی پرونه ملګریو نن ملګری دی ولهم عذاب علیم وما انزلنا عليك الكتاب نازل کړه مونږ پتا باندې کتاب الا لتبين لهم مگر د دې لپاره چې ته بیان کې دیتا الذي اغه عقیده اختلافو په چې دې اختلاف کړي پاره کې دې لپاره ماته آسماني کتاب درکړل چې صحیح عقیده دې ته بیان کې وهدن دا د هدایت کتاب دی ورحمتا لقوم یؤمنون والله انزل من السماء ماء الله نازلی د اسمان د طرف نه او په احیا بالارض بیا ژوندۍ کوي پاغه سره مکه بعد موتها پس ته خوش کین ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون وان لکم دا بلت دا دغه یو دلیل د وحدانیت الله شو چې تاسو له بارانونه را لېږي او زمکه د تجوندۍ کوي دویم دلیل د وحدانیت دا دی چې د الله لپاره دا چار پایان دي هغه کې تاسو له عبرت پیدا کړی دي بشک تاسو د لپاره په چار پایانو کې عبرت ده هغه عبرت څه دی نو کوم سکو مونږه پتا سو باندې مما هغه پایان چې بوتونی چې په خېټو د دې کې دي من بین پرچن هغه پایان چې په میند د غشانو کې دي و د من اپ میند ویني کې دي لبنن چې هغه پېدي خالصا لسا خالصا چې خالص او ستر دي نه پکې رشته غشانو شته نه پکې رشته سو د وینشته خصائغا او ډیر خواږه دي لشاربین د پاره د سکون کو د پاره د سکون کو خیال کړه کړه دا د الله تعالی د قدرت یو لوی نه خده پوه شي به چې بنده خوراکو کې د خوراک سره هغه هضم شي چې هضم شي خیال کړه لکنه سلور ماشینان په دې خېټه کې کار وکړي سلور ماشینان یوه ته هاضمه وای هغه دا غلا کټ کوټ کی بل ته چې کم دینو هغه ته دافعوي دا ګنګي چې کم دینو هغه پخکته وغورځي
او چې کوم اصلي شی دی چې د هغې نه پی جوړېږي او د هغې نه وینه جوړېږي هغه په بره لاړ شي. پوه شوې که نه؟ نه قوت حازمه او بله قوت څه قوت دافعه او بل کم قوت دی دریم قوت ماسکه. قوت ماسکه هغه دریم ماشین دی، هغه راګیر کی ښه په دې خېټه کې راګیر کی، که نه یې راګیرولی نه یا به یې په بره راغورځاو یا به یې په ښکته غورځاو. پوه شوې که نه؟ ماسکه یې د څه ټایم دپاره راګیر کی. یو سړی د یو ساره بل سار کې لوی بهر کوي که نه، د بل ساره پورې چا راګیر کړی یي، دا دننه پکې ماسکه ده، دا خوراک یې راګیر کړی دی، هغه ټایم ته یې ایساروي. نه یو قوت جاذبه دی، جاذبه څه چل کوي؟ هغه یې راکاږي. څه چل کوي؟ د مرۍ نه یې راکاږي او خېټې ته یې رسوي، دغه جاذبه دی. بیا په دغه کې په خېټه کې ایساروي، دغه ماسکه ده. بیا دریم ماشین حازمه دی، هغه لړي پوه شوې که نه، او هغه ذره ذره کوي، هغه څه چل کوي؟ هغه حازمه ده. او بیا بله دافعه ده، دافعه داسې چل کوي چې متیاز یې لوی بهر په ښکته وغورځوي، او کوم چې اصلي شی دی چې هغه څه دی؟ وینه ده او پی دي، هغه په بره وولي. پوه شوې که بیا دا پی په کم ځای کې دي؟ پوه شوې که پی دا په دې منځ کې دي. دا د څه؟ دا د دې دغه د ګنګۍ او د دې پیو په دې منځ کې دي، دا وینه په دې منځ کې ده. پوه شوې که او وینه چې کوم دا خو جګر ته لاړه شي، د جګر نه بیا په رګونو کې تقسیمیږي. خیال کې راله که نه؟ په رګونو کې څه کېږي؟ تقسیمیږي. او دغه پی په کوم ځای کې؟ دا په سینو کې جمع شي. پوه شوې که نه؟ په سینو دا الله تعالی دا د قدرت یو لویه نښه ده. د پاسه وینئ او خیال کې راله که نه؟ د پوزلې د پاسه چې کوم دی نه پی او د پیو د پاسه بیا وینئ. خیال کې راله که نه؟ نو الله جل شانو فرمایي دمن لبنن، داسې پی خالصتاً چې خالصه وي، نه پکې د وینې هغه اثاري، نه پکې چې کوم دی د څه د دې ګنګۍ اثاري. ومن ثمرات النخیل، نو دا د الله د قدرت یو لویه نښه ده چې په دې خېټه کې دا څلور ماشینان الله پیدا کړي دي او نظام دقه شانتې روان. پوه شوې که نظام روان. خو ګوره دا د دې بنده خپل نقصان دی چې خوراک عدل بدل کی نو د خېټې هاضمه خرابه شي. هلکه وایي د معده مې خرابه شوې ده، څه شی مې هضمېږي نه. دا نقصان ستا خپل دی چې د ګرمو په ځای باندې یخ خورې، د یخو په ځای باندې ګرم خورې. کله دواړه شریک کې یو دغه ته نه جوړ شي، پوه اچار ته نه جوړ شي. خیال کې راغلی. ومن ثمرات النخیل، دا دریم دلیل دی. ومن ثمرات النخیل، بعض میوجات د کجورو دي، والانعام د انګورو دي. تتخذون چې تاسو جوړوئ منه د دغه کجورو نه یا د دغه انګورو نه څه جوړوئ؟ سکرن د نشي څیزونه. د کجورو نه کله شراب جوړ شي او کله د څه نه د انګورو نه. ورزقا حسنا، جوړوئ تاسو د دې نه رزق ښایسته. د کجورو نه ښکلي ښکلي شربتونه هم جوړېږي، د انګورو نه هم ښکلي ښکلي شربتونه جوړېږي. ان فی ذلک لآیة، په دې کې نشانې د عبرت دی لقوم یعقلون، د پاره دا قوم چې پوهېږي. اوس د دې نه بظاهر دا معلومېږي چې دا نشه مشه دا هم جایزه ده. پوه شوې که نه؟ داسې نه ده. سکر دا خو د صنعت خبره شوله چې تاسو له الله تعالی انګور پیدا کړي، تاسو له بیا الله اختیار درکړی چې څه شی ته جوړوئ، څه ته نه. نه که شربت ته جوړوئ جو مزیدار شربت، که شراب ته جوړوئ جو څه دي مزیدار شراب دي، نو ورپسې دا چې خو د غنمو نه هم څه د دې نه هم چې کوم دی نو ښکلي ښکلي څیزونه جوړېږي. دا پراټې د څه نه جوړوئ؟ خو شراب پکې نه هم جوړېږي د غنمو نه. د جوارو نه هم چې کوم دی نو
شراب جوړیږي ورپسې دا دلیل د حل د شرابونه دی ښا دا دلیل صرف د الله د انعاماتو دی چې الله تعالی انعامات پیدا کړی دي استاد بیا په خپل اراده سره دغه نه څوک څه جوړوي څوک نه څه جوړوي پوه شئ واوحى ربک اوحی کړی دا رب ستا دا درې څلورم دلیل دی د الله د وحدانیت چې ګوره دغه ته الله وحی کړی د ستا غبین مچای ته پوه شئ چې دا رسونه راغونډي د یو بوټینا د بل بټینا او خپل شراب ته نه جوړي ان اتخذي وحی کړی دا الله تعالی د شتا د مچای د غبینتا ان اتخذي چې جوړ کامل الجبال د غرونو نابیوتن لارې ځان له غرونو کې کورونه جوړ کا په کورونو کې ځان له په دغه کې په غرونو کې ځان له کورونه جوړ کا ومن الشجر ادارنګ په ونه کې کورونه جوړ کا ومما يعرشون هغه چتونو کې چې داخله کې چتای د کور په چتونو کې ځان له جالي جوړا کا ثم کلی بیا خورا من کل الثمرات دار قسم میوجاتنا بیا ورشه چې کم دینو په سمانه په میوجاتو پسې ورشه خیال کړه ثمره څه ته وای چې د کما د بوټي نه چې کما میوه پیدا شي پس لوکین بیا روانه شه سبول ربک پاغلارو درف صابانه ذللا اغلال چتا تعالی عاجز کړی دي په دغه لارو پس وګرځا چرته د بایکل رس را غون کا چرته د شړشمو چرته د څه د بیري پوښ وکړه رسونه را غون کا یخرج من بطونها راوجی د خېټو د دې مچونه شراب مشروبات مختلف الوانو چې مختلف دي رنگونه داغه دغه شراب رنگونه څه دي دغه غبین رنگونه مختلف دي د خدای په قدرت سره چې کوم بوټه سپینی نه غبین امسي کوم میوه چې سپینی نه بوټ دغه امسي دا غبین ام سپینی کوم میوه چې هغه زیړی نه هغه غبین امسي زیړی په شی به کنه دا تجربه مم کړی یا نه د شړشمو غبین سي زیړی د سپیرکی غبین سي سپین د سپیرکی ګل څه ده ګل سپینی نه غبینم سي او د بیري غبین بیره چې کم دنه داغه دانا هغه زیړه سره ده نه غبینم دغه سند زیړه سوري خیال کړه لکه ان فی ذلک بشک پدی مذکور کې لآیت لقوم یتفکرون پدی کې نشانه د عبرت دي د پاره دا قوم چې فکر کوي پدی کې د الله تعالی د قدرت سری لوی نشانه خیال کړه لکه پدی باندې ډاکټر څه ته وي ته تکبر مکوا چې ما زما ډاکټري زده انجینیر ته وي چې ته تکبر مکوا چې زما انجینری زده ما په دې زناورو کې هم دا چې خيار پیدا کړی دي چې هغه ځان له کورونه جوړي پوه شئ به کنه او تاسو له شربتونه جوړي خیال کړه لا کنه او په مختلفو لارو باندې دی زی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي پوه شئ به کنه چې اشرف لباس خیال کړه لا کنه اشرف لباس وی بهترین لباس څه شي دی لعاب الدودنا هغه لاړې د سدي لاړې د یو چینجی دی لاړې د چینجی دا یو بهترین لباس دی چینجیم لیدلې دی د څه چینجی د ریخمو چینجی داغه د خلینه چې کوم لاړې خيږي هغه اشرف لباس دی چې هغه څه دی ریخم دی پوه شئ به او واشرف شراب رجيع نحله واشرف لباس رجيع نحله بهترین لباس دا بهترین شراب چې دی هغه څه دی هغه غنګي د څه ده د مچای ده د غنګي د څه ده د مچای ده پوه شئ به کنه رجيع څه ته ویل شي غنګي ته ویل شي پوه شئ به کنه معلومیږي دا چې دا غبین د سنه پیدا کیږي
د علی رضی الله عنه د دې قول نه معلومیږي چې دا د سنه پیدا کیږي، دا د مچۍ د ګنګۍ نه پیدا کیږي، دا ګبین پوه شئ ها. په خوله باندې رس خوري ها، او په شا طرف باندې څه کوي او باسي، پوه شئ. خو ارسطو وایي چې زما په دې کې چې کم دی نو تشفي نه ده شوې، ځکه ارسطو خو د اسلام نه ډېر مخکې تېر شوی دی که نه، هغه خو په 30 قبل مسیح کې تېر شوی دی. په څوکو په 330 قبل مسیح کې تېر شوی دی، 330 قبل مسیح کې ارسطو تېر شوی دی. هغه وایي چې ما تجربه کوله او د ګبینه دغه مچو ته ما چې کوم دی نو دغه وکړو، خیال کراله کنه شیشه مې ورته کېښودله چې زه په دې شیشې سره معلومات وکړم چېرې دا ګبین د ده د خولې نه جوړېږي او که د مچۍ د څه نه د دې ګنګۍ نه جوړېږي. وی ما ورته شیشه کېښودله، وی هغه د هوښیار بچۍ را شروع شولې، نو موم به یې د بار نه راوړلو او دغه شیشه به یې پرې پټوله، د شیشې باندې به هغه موم غورځاو تر دې چې د شیشې مخ څه شو، هغه چې کوم دی نو تور شو. ما ته بیا پته نه لګېدله چېرې دا مچۍ په کم طرف باندې دا ګبین جوړی، پوه شئ پې که نه. ارسطو خیال کې راغله که نه د دغه پته، خو د علی رضی الله عنه د دغه نه پته لګي، د هغه د دې قول نه پته لګي چې اشرف لباس چې کوم دی نو هغه څه شی دی، هغه د مچۍ چې کوم دی نو څه دی، د مچۍ د مچۍ لعاب او لاړې دي. خیال کې راغله چې د ریخم د مچۍ د هغه د لاړو نه هغه ریخم جوړېږي او د ګبین د مچۍ د ګنګۍ نه څه جوړېږي، د هغې نه شراب جوړېږي، د هغې نه چې کوم دی نو د هغه د ګبین ته نه جوړېږي ګبین، پوه شئ. او حدیثو کې راځي چې الذبان كلها فی النار، مچۍ به ټولې په جهنم کې وي. دا مچۍ چې دي که دا سرې مچۍ او دا ډنډارې او ټولې مچۍ چې دا په جهنم کې د څه دپاره چې د کفارو ته سزا ورکړي، کفارو ته سزا ورکړي. ما سوا د څه نه الا النحل، مگر مچۍ د ګبین، دا الله تعالی د عذاب دپاره نه ده پیدا کړې، دا یې د څه دپاره، دا یې د خیر د انسانانو دپاره پیدا کړې. تفسیر قرطبی دا حدیث نقل کړی دی چې الذبان كلها فی النار الا النحل، پوه شئ پې که نه. باقي دا مچۍ چې کوم ده د ګبین کومه ده، د دې بادشاه ته څه وایي، د بادشاه نوم یې تاسو له درځي، یعصوب ورته وایي. څه تاسو لیدلی دی؟ وایي نه ما لیدلی دی. یعصوب ما لیدلی دی، پوه شئ پې که نه. دا څومره زما دې ګوتې ته ګوره، دومره اوږه دي. مچۍ خو چې ډېره غټه د دې نیمې پورې دې راورسېږي که نه، دا دومره اوږه دي لکه د دې ګوتې وره، پوه شئ پې که نه. ما ورته به لښته نږدې کړله، په ګپ باندې ناست و دغه یعصوب، چې لښته به مې ورته نږدې کړه، هغه به ګور ګور شروع کړله، پوه شئ پې که نه. او حرکت به یې شروع کړو، دا نورې مچۍ خو فوج دی که نه، هغه به په یوه په بله باندې تللې، پوه شئ پې که نه. ده ته به یې مخه کولاووله، دی به ده به ګور ګور کو، هغه مچو به ورته مخه کولاووله، پوه شئ پې که نه. بادشاه و که نه، هم دا بادشاه چې کوم ځای کې کېناسته، ټولې مچۍ هلته کېنې، چې دی کله پاڅېده ټولې مچۍ به پسې بیا څه کېږي، پاسي. دته حکومت میلاو دی، پوه شئ پې که نه، د دغې ټولو مچو. او دا خیال کې راله وایي دی د ټول دغه انتظام کوي، دغه ټوله کارخانه چې د ده په لاس دغه کې ده، دی د هغې انتظام کوي. خیال کې راله دغه یعصوب چې دی په 3 هفتو کې دی د 6,000 نه واله تر 12,000 پورې اګۍ اچوي. په 100 هفتې کې خیال کړه، په 3 هفتو کې د 6,000 نواخله تر 12,000 پورې دی اګۍ اچوي، پوه شئ پې که نه. او بیا دغه چې کوم دی نو دا بچي چې نه پیدا شي، دا بیا دی چې کوم دی نو د هغې تقسیمي کار کوي. په دغې بچو کې
په دې کې بیا د اوه محکمې جوړې کړي. څو محکمې؟ اوه محکمې جوړې کړي. یو محکمه کې څه چل کوي؟ په هغې کې خیال کراله که نه دغه اګۍ هغې لپاره نوکران مقرر کړي، دغه اګۍ محفوظ کوي. خیال کراله که نه دغه اګۍ محفوظ کوي په څه کې؟ په هغه چتونو کې، په دې دغه کې چې کوم دی نو ډېر دغه نه واله خیال کراله که نه د 100,000 نه واله تر 150,000 پورې کمرې جوړې کړي. د 100,000 نه واله تر 150,000 پورې په دې دغه کې څه جوړې کړي؟ کمرې پکې جوړې کړي. دې ته دا مچۍ تقسیم کړي، مچۍ ورته تقسیم کړي، د هغې د حفاظت لپاره نوکران مقرر کړي. خیال کراله که نه نوکران چې دغه مچۍ چې کوم دی نو هغه محفوظ وي. خیال کراله د بار مچۍ ته دغه کوي منې کوي، که د بار مچۍ راځي حکم دی نوکرانو ته چې دغه مچۍ قتل کوي، د بار مچۍ به ورته نه پرېږدوئ. پوه شئ پکې؟ دا 3 محکمې شولې. یو محکمه څه چل کوي؟ هغه دغه کمرې جوړوي. بله محکمه هغه تقسیم کوي د دې مچو د دې ټولو مچو تقسیم کوي په دغه کمرو کې. بله محکمه حفاظت کوي. خیال کراله که او بله محکمه چې کوم ده هغه څه چل کوي؟ هغه د نباتاتو نه رسونه راغونډوي، هغه رسونه دلته را رسوي. خیال دغه رسونه کله د ګني نه راغونډوي، د ګني د پاڼو نه راغونډوي، کله د ونو نه راغونډوي، د څه نه؟ د ونو نه، د باغونو نه دا راغونډوي. پوه شئ پکې؟ او بیا کچري بالفرض په دې مچو کې یوه چېرته په ګنګۍ باندې ناست دی. پوه شئ پکې؟ هغه مچۍ هم قتلوي، د بار مچۍ هم نه پرېږدي، هغه هم قتلوي. او کچري په دې مچو کې یوه چېرته په دغه ناست دی په ګنګۍ باندې، هغه هم قتلوي. پوه شئ پکې؟ او نه دې کې اوه محکمې دی. دغه چې دی خیال کراله که نه دا بادشاه چې نوم یې یعصوب دی، اوه محکمې دی جوړې کړي. یو محکمه د څه ده؟ هغه خیال که د څوکیدارۍ ده، هغې ته حجابه وایي. بله محکمه هغه چې کوم دی نو د حفاظت ته اګو ده، هغې ته حفاظه وایي. بله محکمه هغه د تعمیر ده، هغې ته عماره وایي. بله محکمه هغه خراجه ده. پوه شئ پې که نه هغې بار ته ځي او د بار نه رسونه چې کوم دی نه راوړي. او بله محکمه هغه عماره ده، ځینې پکې بادشاهان مقرر کړي. خیال کې راله که نه یو محکمه هغه اګۍ چې کوم دی نو څه کوي؟ اګۍ اچوي او هغه اګۍ محفوظ کوي. دا څه اوه محکمې دا چې کوم دی نو دې یعصوب جوړې کړي د خپل دغه لپاره، د خپلو ګبین لپاره. نو الله د هغې ذکر فرمایلی دی. والله خلقکم، الله تاسو پیدا کړی یې، ثم یتوفاکم، بیا به تاسو وفات کی. ومنکم من یرد، بعض په تاسو کې هغه دي چې ورسیږي الی ارذل العمر، ذلیل عمر ته. بعض انسانان څه شي؟ ذلیل عمر ته ورسیږي. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، د پاره دي چې پوه نه شي پس ته علم نه په یو شي باندې. زمانې د دغه ته ورسیږي، د څه ته؟ د زمانې د ناپوهۍ ته. خیال کراله که نه چې دی بیا لکه د ماشومانو په مثال شي، بیا په څه شي باندې پوهېږي نه. ان الله علیم قدیر، الله تعالی عالم دی او قدرت والا دی. د قدرت مالک الله دی، چاله چې کوم دی نو قدرت په څیزونو باندې ورکړي. خیال کراله که حدیثو کې راځي ارذل العمر والا کم کسان دي؟ 15 کم د 80 خلکو کس دغه د 15 کم 80 کالو ته چې ورسېږي. الحمدلله زه لا نه یم رسېدلی. پوه شئ پې که نه دغه وخت چې ورسېږي که نه بیا دی د ښه او د بدو امتیاز نشي کولی. بعضې وایي چې نه دا 80 کاله دي د ارذل العمر، بعضې وایي دا 80 کاله دي. خیال کراله خو نبی علیه السلام به د دې عمر نه پناه غوښتله. اللهم انی اعوذ بک من سوء العمر، اللهم انی اعوذ بک من سوء العمر.
والله فضل بعضکم علی بعض، الله فضیلت ورکړی دی بعض استاسو ته په بعض باندې په رزق په رزق کې. ګوره چاله الله ډیر رزق ورکړي، چاله لږ ورکړي. فمن الذي، دا اوس الله تعالی یو مثال بیانوي چې ګورئ دا رزق الله تعالی په درې تقسیمه باندې تقسیم کړی دی. ځینې انتهایی مالداري په خپل هم خوري بل لم ورکوي، ځینې متوسط مالداري په خپل خوري بل یې نشي ورکولی، ځینې صحیح فقیري په خپل مسرسنۍ بل لم نشي ورکولی. دا درې قسمه انسانان الله تعالی چې کوم دی پیدا کړي دي. خیال کې راغله. خو الله تعالی یو مثال بیانوي چې ګوره دغه مالدار سره چې د غریب لا ورکړه کوي، دا غریب د ځان سره چاته په مال کې شریک کړی دی، چې هلکه نیم مال زما شو نیم څه شو شتا شو. نه چې هر کله یو انسان بل انسان لره د ځان سره نه شریکوي په خپل دولت، نو الله تعالی به دا بت د ځان سره څنګه شریک کړي په څه کې؟ په الوهیت کې. دا بت به د ځان سره څنګه شریک کړي؟ په الوهیت کې. ځکه دا یو مثال الله بیانوي. الله فضیلت ورکړی دی بعض استاسو ته په بعض باندې په رزق کې، پس نه دي هغه کسان فضلو چې هغوی ته فضیلت ورکړی شوی دی په غریبانانو باندې براد د رزق واپس کوونکي رزق خپل لره علی ما ملکت په هغه مرایانو باندې چې مالکان دي په هغې باندې ایمانهم لاسونه د دی. آیا دا مالدار دا غریب د ځان سره شریکوي؟ نه، داسې نه شریکوي. فهم فی سوا، چې دی په دې کې برابر شي، چې دی په دې دولت کې څه شي؟ یو شان شي. افا بنعمت الله یجحدون، آیا د نعمتونو د الله تعالی نه دا کافران انکار کوي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله پیدا کړی تاسو لپاره په نفسونو تاسو کې بیبیانې. دا شپږم اوم دلیل دی د وحدانیت الله تعالی. دې ته نه ګورئ چې الله تعالی تاسو په نفسونو کې بیبیانې پیدا کړی دي. ګوره ستا به د تره لور وي او ستاسو د نسل او د نسب به وي، هغه به ستا بیبي شي. وجعل لكم من ازواجکم، او الله تعالی پیدا کړی تاسو لپاره د بیبیانو خپلونه بنی نظامن وهبتن نوسی ورزقکم من الطیبات، تاسو ته رزق درکړی د پاکي د اوسیدونو نه. افبالباطل یؤمنون، آیا په باطل سوزونو باندې دا مشرکان ایمان راوړي چې هغه د دې معبودان دي. وبنعمت الله هم یکفرون، دا الله د نعمت ناشکری کوي. ويعبدون من دون الله، دی عبادت کوي ما سوا د الله نه. ما دا غسیدونو لا یملک لهم رزقا، چې مالکان نه دي د دې لپاره د رزق. من السماوات، د طرفه د اسمانونو نه، والارض د ځمکې نه. دا معبودان نه د اسماني رزق ورکولی شي او نه زمینی شیئا یو ذره، ولا یستطیعون، نه قدرت لري. فلا تضربوا لله الامثال، ما بیانوي الله لره مثالونه چې دا بوتان تاسو د الله مثال ګرځوي. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال، عبد مملوکا، د مرئی مملوک. الله د مرئی مثال بیانوي. دا مرئی چې دی دا داسې یو بنده دی، لا یقدر علی شیء، چې قادر نه دی په هیڅ شي باندې. هغه مرئی چې هغه د هیڅ شي قدرت نه لري. ومن، او دارنګې هغه سړی رزقناه منا رزقا حسنا، چې هغه له مونږ رزق حسن ورکړی دی. یعنی الله تعالی مثال بیانوي د یو غریب مرئی او د یو مالدار سړي. پوه شئ به کنه؟ دا چې مالدار سړی چې ډیر دولت ورته الله ورکړی دی، فهو ينفق سرا وجهرا، دغه مالدار سړی د خپل مال نه خرج کوي په پټه سره او په ښکاره سره. هل یستوون، آیا دغه مرئی او دغه مالک برابر دي؟ نه، استفهام یې څه دی؟ انکاري دی. نه چې دغه مرئی او دغه مالک برابر نه دي، نو الله پاک سره دا بوتان څنګه برابر شو؟ الحمدلله، تمام حمدونه الله لره دي په وضاحت د حق باندې. بل اکثرهم لا یعلمون. وضرب الله، یو بل مثال الله تعالی بیانوي. مثلا الرجلین، چې مثال د دوو سړو دی. احدهما ابکم، یو چاړه دی. ابکم چاړه، لا یقدر علی شیء، قادر نه دی په هیڅ شي باندې. معنی خبرې نشي کولی. وهو کل علی، او دی بوج دی علی مولا، په مالک خپل باندې. داسې مرئی دی چې محض بوج دی، ځکه چې کاڼه بلا ده
او اینما یوجهک کم طرف ته چې دې متوجه کوي لایات به خیر راتل نه کوي په خیر سره دې مالک ورته ویل کا دا کارو کا الکه دا غوې پرانه ځه هغه چې کم دین وسو هغه خیر پرانه دي دیو ته غواره پرانه ځه هغه چې کم دین څنډه پرانه دي حال یستویهم آیا دا دواړه برابر دي څوک دا بوټي چې کم دین امرایه ومن یامر بالعدل او هغه څوک چې امر کوي په عدل سره آیا دا بوټي امرایه او هغه څوک چې هغه ډېر خيار او عقلمن وي دا دواړه برابر دي وهو علی صراط مستقیم او هغه په لارې سیده باندې وي دا دواړه برابر کېدلی شي نشي کېدلی ولله غیب السماوات والارض د الله لپاره مغیبات د اسمانونو د ځمکې دي ټول غایب شیزونه دا د الله په ملکیت کې دي وما امر الساعة الا کلمح البصر نه دی امر د قیامت مگر په شان د رب تسترګي لکه د سترګې رب چې په سکندونو کې وي دا چې قیامت الله تعالی آسان دی او هو اقرب یا د دینم نږدې د دینم کم ان الله علی کل شیء قدیر والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله تاسو راایستلی د خېټو د مایندو تاسو نه د مور په خېټه کې ته جوړ کړلې او بیا راوېستلې لا تعلمون شیئا تاسو ته علم نو د هیڅ شي هیڅ پته درته نه وه پوه شئ په دوه درې باندې نه پوهېدلی وجعل لکم السمع بیا الله پیدا کړه ستاسو دپاره غوږونه اولې دله د جړا چل وخو بیا دله د تی درودلو چل وخو والذي قدر فهدى الله ته اندازه کړلې او بیا د ته رهنمایي وکړله غوږونه یې دله پیدا کړله والابصار او سترګې والافئده او زړه لعلکم تشکرون ښایي چې د دې نعمتونو تاسو شکر وکړئ الم یرو الی الطیر نه ګوري دا کافران دې مرغو ته دا یو بل د عبرت واقعه ذکر کوي مرغو ته نه ګوري مسخرات فی جو السما چې دا مسخر دی په فضا د اسمان کې درنې درنې مرغې وي دړې دړې غټې وي او هغه په هوا کې ساری وي ما یمسکهن نه ساری دا مرغې الا الله مگر یو الله دا مرغې په هوا کې ټینګې کړې دي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سکنا دا بل نهم دلیل د وحدانیت تعالی الله ګرځولې دي تاسو لپاره په کورونو کې سکنن زائد سکون خپل کور ته وګورئ چې په دې کې تاسو د جمی او د ګرمۍ د سختۍ نه ځان بچ کوئ وجعل لكم من جلود الانعام دارنګ پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره د سرمنو د چار پایانو نه بيوتن کورونه ورځنی کورونه تاسو د سنو جوړوي د سرمنو نه تستخفونا چې تاسو سپکو چتوي دی لرا یوم ځانکم په ورځ د سفر تاسو باندې و یوم اقامتکم په ورځ د اقامت تاسو باندې ټول کور تاسو چې کوم نه په دې یو لاس راوالای او د ځان سره سو ولی عرب خو خانه بدوش خلکو کنه نه ټول کور به راوچت کو د سرمنې په شکل کې او هغه به د ځان سره ګرځاو په ورځ د سفر او په ورځ د اقامت ومن اصوافها دارنګ وړی د دې زناورو او بارها پشم د دې وخانو وبرسته وي پشم د وخته او صوف ستوي وړی و اشعارها دارنګ ویخته د زناورو دا د بيزو ویخته اساسا د دې شذنا تاسو اساس جوړوي اساس معنا د کور سامانونه تاسو د وړی نه د او چې کوم د ویختونه او دغه پشم نه جوړوي ومتاعن او دا سامان د زندګۍ د الهي تر یو وخت والله جعل لكم مما خلق الله پیدا کړی تاسو لپاره په مخلوق پر کې جلالن سوري ګوره سوري د الله تعالی پیدا کړی دی په دې ونو کې او په دې دیوالونو کې په دې ګټو کې وجعل لكم من الجبال اكنانا الله پیدا کړی تاسو لپاره په غرونو کې څو تاخانه اکنان جمع د کنده کان ستوي تاخانه تا یا دغه تا د څو ته وای پوښي به کنه دا غارونه چې وی کنه شاباش وجعل لكم اسمن وتسمس وای په پښتو کې کنه سمس ته د الله تعالی پیدا کړی وجعل لكم سرابیلا پیدا کړی دی الله تعالی تاسو د پاره کمیسونه دا چې کمیسونه
تقیکم الحر چې بچکی تاسو لره د ګرمۍ نه ځینې کمیسونه هغه یخي تاسو د ګرمۍ نه بچکی و سرابیل او ځینې کمیسونه تقیکم باسکم بچکی تاسو لره د جګړې نه توره پې چې کوم دی نه څه اثر نه کوي ځینې کمیسونه داسې دي چې توره پې اثر نه کوي لکه د ریخمو کې داسې قسمونه دي کذالک یتم نعمته دارنګې پوره کوي الله تعالی انعامات خپل علیکم په تاسو باندې قسمه قسم انعامات لعلکم تسلمون خایږي چې تاسو تابعدار شئ د حکمونو د الله اسلام څه ته ویلی شي تابعدارۍ ته په لغت کې فإن تولوا کچرې تاسو اعراض وکړو د الله د حکم نه فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا کچرې دی وګرځېدل یا دا پاتل کې فإن يتولوا دی فإن يتولوا دا څنګه د غایب ده یعرفون نعمت الله دا کافران پیژني نعمتونه د الله تعالی خې پیژني چې دا انعامات ټول د چا دي د الله دي ثم ينكرونها بیا د دین انکار کوي واکثرهم الکافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا دا خو احوال د سو دا خو ادله د وحدانیت الله تعالی د قدرت الله تعالی دا اوس بیان د مذمت ته څه د کفارو د فورز د قیامت چې د قیامت کې به د کفارو څه حالت و یوم نبعث من كل امه ایاده کا غورز چې موږ به موجود کو د هر امت نه شهیدن یو گواه په هر امت باندې به موږ یو گواه او چت کو اگوا به څوک وي ابا پیغمبر وي په دغه امت باندې به گواهی کوي ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اذن ورنکړل شي کافرانو ته کافرانو ته به اذن ورنکړل شي کافران خو وي یقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا خیال کرا لك او څوک به وي ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون خدای دوباره موږ مکه ته ولېګا بیا موږ به صالحان خدای ته به اذن نه کیږي اذن به وطن د عبادت کیږي ان به وطن د استغفار کیږي ولا هم یستعتبون ان به د دینه طلب د توبې وشي استعتاب څه ته ویل شي طلب د توبې ته یعنی طلب د عتاب او د زورنه ته وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هر کله چې ویني ظالمان العذاب عذاب د آخرت لرا فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون عذاب بیا سپکیږي نه انا به ته مهلت ورکړل شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُم هر کله چې ویني د مشرکان خپل معبودان څوک ویني خپل معبودان قالوا دی بوای ربنا یا رب زمونږه هؤلاء دا چې دونه چې دي شرک